ولك بسم الله الرحمن الرحيم. فصل: الكليان إن تفارقا كليا فمتباينان، وإلا فإن تصادقا كليا من الجانبين فمتساويان، ونقيضاهما أو من جانب واحد فأعم وأخص مطلقا، ونقيضاهما بالعكس، وإلا فمن وجه وبين نقيضيهما تباين جزئي كالمتباينين. مولوی صاحب مخکې فصل کې یعنی اول فصل کې د مقصود مفهوم بیان د لفظ بیان شوی او د مقصود په دویم فصل کې به د مفهوم بیان وشو. د کلی او جزئی تعریفونه راته وکړه، د کلی اقسام بیان کړه. اوس دا دریم فصل دی د مقصود نه. دې کې راته د دوو کلیانو ترمنځ د نسبت بیان کړي. نو دې فصل کې درې خبرې اهمې دي، تاسو ته لږ متوجه شئ. یو د دوو کلیانو په منځ کې د نسبت بیان کړي. دویم د دوو کلیانو د نقیضینو منځ کې د نسبت بیان کړي. او دریم نمبر رجعه د هر یو نسبت کوم قضیو ته کېږي د هغې بیان کړي. یو نسبت هر یو نسبت کمه کمه ماده غواړي، مونږ وایو که نه، نو د هغې بیان به کوي. د دوو کلیانو منځ کې د نسبت، د هغې د نقیضینو منځ کې د نسبت، او مرجع د هر نسبت بیانوي راته. د تساوي مرجع څو کلیانو ته راځي، د تباین هغه څو کلیانو ته راځي، دغه شان د عموم خصوص مطلق او د عموم خصوص من وجهین. نو راځئ تاسو اوس تفصیل ته غوږ کېږئ. د دوو کلیانو په منځ کې څلور قسمه نسبتونه کېدلی شي. آسان سبق دی. تساوي، نسبت تساوي، نسبت تباین، نسبت عموم خصوص مطلق او عموم خصوص من وجهین. راځي یو یو تعریف به وکړو، بیا پسې وجه حصر ووایو. نسبت تساوي چاته ویلی کېږي چې دوه کلیین وي، یو کلی د دویم کلی په ټولو افرادو صادق راځي، او دویم کلی د اول کلی په ټولو افرادو صادق راځي. لکه مثال انسان او ناطق دی. انسان هم کلی دی، ناطق هم کلی دی، او دې دواړو منځ کې نسبت د تساوي دی، ځکه انسان د ناطق په ټولو افرادو صادق راځي. کم ځای کې چې هم ناطق وي انسان به وي، همدغه شان ناطق د انسان په ټولو افرادو صادق راځي، کم ځای کې چې انسان وي ناطق به هم وي. پوه شولې بې؟ دویم نمبر نسبت چې نسبت تباین دی. نسبت تباین چاته وي چې دوه کلیین وي، یو کلی د اول کلی د دویم کلی په یو فرد هم صادق نه راځي، او دویم کلی د اول کلی په یو فرد هم صادق نه راځي. معنا کم ځای کې چې مثال به څه وي، مثال لکه انسان او فرس دی. انسان او فرس ترمنځ نسبت د تباین دی. کم ځای کې چې د انسان فرد موجود وي، دغه فرد باندې به فرس صادق نه راځي، او کله چې د فرس یو فرد موجود وي، یعنی یو فرد موجود وي او فرس په صادق راځي، نو په هغې به انسان صادق نه راځي. که یو فرد موجود وي انسان په صادق راځي، فرس به په صادق نه راځي، او که یو فرد موجود وي فرس په صادق راځي، انسان به په صادق نه راځي. دریم نمبر عموم خصوص مطلق دی. کتاب والا دغه ترتیب څه نه دی ذکر کړی، خو موږ هسې وایو اسانتیا په غرض. عموم خصوص مطلق دا چاته وایي چې دوه کلیین وي. یو کلی چې دی، مثال اول کلی چې دی دا عام وي، او دویم کلی خاص وي. اول کلی به د دویم کلی په ټولو افرادو صادق راځي، یعنی دویم کلی چې کم فرد باندې صادق راځي، اول به پې هم صادق راځي. خو دویم کلی چې دی دا به د اول کلی په ټولو افرادو باندې صادق نه راځي. داسې به نه وي چې اول کلی دی په کم فرد صادق شي، نو دویم دی به هم صادق شي. لکه مثال په طور باندې انسان او حیوان.
حیوان او انسان. حیوان عام دی او انسان خاص دی. نو حیوان انسان په کم فرد معنی کم دی کې چې انسان یو فرد موجودیږي انسان په صادق راځي حیوان به په صادق راځي. خدا سے نه دا چې حیوان په یو فرد صادق راځي باغی دی به انسان هم صادق راشي. لکه د حیوان په افرادو کې خو یو خرم دی انسان به صادق راځي. څو شو؟ درې. څلورم نمبر عموم خصوص من وجهین چې دوه کلیین وي یو کلی د دویم کلی په بعضو افرادو صادق راځي په بعضو نه او دویم کلی د اول کلی په بعضو افرادو صادق راځي او په بعضو نه. مثال لکه ابیض او حیوان. ابیض سپین ته وي نو حیوان د ابیض په بعضو افرادو صادق راځي او ابیض د حیوان په بعضو افرادو. دا څه نه ده چې حیوان ابیض په کم د کې صادق وي کم فرد کې هل طریقه مخه حیوان شي او نه دا څه ده چې حیوان په کم فرد کې صادق وي هل طریقه مخه ابیض شي. بلکې بعضی افرادو کې به ابیض صادق هم راځي حیوان هم صادق راځي او بعضو کې به حیوان صادق راځي ابیض هم صادق راځي او بعضی بداسي ابیض به صادق راځي حیوان به نه راځي او بعضو کې به حیوان صادق وي ابیض به نه وي. خیر هم ده که نه؟ مثال چې دواړه پکې صادق راځي لکه سپینه بته ابیض هم پکې صادق راځي حیوان هم صادق راځي او حیوان به صادق راځي ابیض به نه وي لکه میخه توره میخه حیوان پکې صادق راځي ابیض پکې نه راځي. کله به ابیض صادق راځي حیوان به نه وي لکه دا سپینه ټوپۍ ابیض دی خو حیوان نه دی. پوه شولې پی تاسو ته لګو ګورئ خو دې وجه حصر سره ویلي دي کې متن کې شرح کې وجه حصر بیان کړم دا نو دې وجه حصر واورئ تاسو لږ متوجه شئ. دو کلین منس کې څلور نسبتونه دي ځکه دو کلین بخاري نه وي یا با یو کلی د بل کلی په افرادو صادق راځي او یا به یو کلی د بل کلی په یو فرد هم صادق نه راځي. کچری دویم وي یو کلی د بل کلی په یو فرد هم صادق نه راځي نو تباین نسبت دی. او کچری اول وي یو کلی د بل کلی په افرادو صادق راځي نو به بخاري نه وي یا به یو کل په دې دواړو کلینو کې به یوم د بل په ټول افرادو صادق نه راځي او یا به راځي. یعنی یا خو به داسې وي چې یو کلی به د بل په ټول افرادو باندې صادق راځي داسې به نه وي بلکې به بعضو به صادق راځي. نو بیا کم یو دی عموم خصوص من وجهن او که صادق د داسې الفاظو کې تعبیرونه کړي دي چې اوس ډایرکټ کې منه پیرا سي ځکه لکه بدل الفاظ باندې به به دغه کې دی دو کلین بخپل منځ کې خالی نه وي دې طرف په شروع کوي یا خو با یو کلیم د بل کلی پټول افراد صادق نه راځي او یا به داسې نه وي بس داسې وي که صادق نه راځي دغه منځ کې نسبت د تباین دی خپل شرک شته خلان دی او که صادق راځي نبی بخاری نه وي کلیان به صادق راځي یا به نه راځي دغه الفاظ باندې ویلي دي. نو که کلیان صادق نه راځي یو د بل په بعضو افراد او بل د بل په بعضو افراد صادق راځي نبی عموم خصوص من وجهین دی. او که کلیان صادق راځي نو یا به د دواړو طرف یعنی یو به د بل په ټولو او بل به د بل په ټولو باندې صادق راځي او یا به د یو طرف یو به د بل په ټولو او دویم به د اول په ټولو باندې نه وي. دغه دویم چې د عموم خصوصي مطلق او د کوم چې اول ویلې وغه تساوي تاسو ګورئ لکشان اوس فصل الکلیان دو کلیان چې ان تفارقات کدی کې تفارق کلیان کلی اعتبار سره تفارق یو د یو په یو فردم صادق نه راتللو فمتباینانی به ودی مینس کې نسبت د تباین وی و الا او کچری دیو مینس کې تفارق نو به بخاری نه وی فإن تصادقا کلیا کچری هر یو صادق راځي کلی من الجانبین د دوړو جانبین نه به متساویانی متساوی دي
اچھا جی یو خبره مې نه ده کړې متن کې ذکر کړی د تاسو خالی ګوټه ولګوي به ورسره ګورو کله چې نسبت د توجه شي دا خبره مې پرېښې ده ما خو د دوو کلیانو منځ کې نسبت بیان کو نقیضینو منځ کې نه دی بیان کړی داسې ده که نه نو راځئ ورله د دوو کلیانو منځ کې چې نسبت د تباینو یو او د دوو کلیانو منځ کې چې نسبت د عموم خصوص من وجهینو دوه د دیو د نقیضینو منځ کې به نسبت د تباین جزئی وي بس دا صرف ګوټه ولګوي وروسته ورسره ګورو د دوو کلیانو منځ کې چې نسبت د تباینو یا عموم خصوص من وجهینو نقیضینو کې به نسبت د تباین جزئی وي او که د دوو کلیانو منځ کې نسبت د تساویو لکه دلته ذکر کړی نه د دغو نقیضینو منځ کې به هم نسبت د تساوی وي زده شو او که د دوو کلیانو منځ کې نسبت د عموم خصوص مطلق نو دیو نقیضینو کې به هم عموم خصوص مطلق وي خو لږ فرق به وي عینینو کې چې څوک عام نقیضینو کې به اخص وي عینینو کې څوک اخص و نقیضینو کې به عام وي تاسو وګورئ بیا به شرح کې انشاءالله وضاحت کوو ان تفارقا كليا فمتباينان والا فان تصادقا كليا من الجانبين فمتساويان او متساويان مبارك وي ونقيضاهما كك هدي ونقيضين منس کې هم څه نسبت وي کک همدغه شان مطلب تساوي بوي او من جانب واحد یا به تصادق د یو طرف وي یو به پټول افراد صادق راځي او دویم به پټول مانی نه به بچوي فاعم واخص مطلقا ونقيضاهما بالعكس نقیضان د دیو بالعکس دي مطلب عام به پکې اخص شي او اخص به پکې والا فمن وجه او کچره تصادق کلی د سرون نو به فمن وجه دی وبین نقیضیهما د دې دواړو په نقیضانو کې تباین جزئی دي کې تباین جزئی دي کل متباینین لکه څنګه چې دوه کې تباین وی الته هم به سوي تباین جزئی راځي ولا قوله والكليان وجه حسر تبياني وورا كل كليين لا بد من ان يتحقق بينهما احدى نصب الاربع هر دو کلیین چې دي ضروری ده چې بدی کې متحقق شي بینهما د دې دوړو ترمنځ احدى نصب الاربع یو د نسبتونو څلورونه څلور نسبتونه راځي کا کڅو کې اعتراض وکي تر دو کلیین منس کې بیان کړل دو جزئین ولې نه بیانې یو جزئی او کلی ولې نه بیانې نو جواب ادا دی چې کله دو جزئین وي کې صرف نسبت د تباین وي کا زید او امر کې څه نسبت د تباین که زید دی امر نه دی او امر دی زید نه دی او یو جزئی او یو کلی چی دي کې دوه نسبت کېدلی شي کچره دا جزئی هم دغه کلی جزئی وي نو به نسبت د عموم خصوصي مطلق دی زید او انسان نسبت انسان به زید بنوي خو چې زید او انسان به خامخای او کدا جزئی د دې کلی نه دی بلکې د بل کلی جزئی دی کلی بدل دی به تباین نسبت دی لکه زید او فرس زید د فرس کل جزئی خو نه دی کنه نو که فرس زید نه دی او که زید وی فرس نه دی نو موږ د څلورو کلیانو بیان کوو اعتراض مکه وکړه جزئی او جزئی او د جزئی او د کلی والا اعتراض هغه کې څلور ناراضي هغه ته کې دی احدى النصب الاربع التباين الكلي والتساوي والعموم المطلق والعموم من وجه وذلك وجه حسر واورا لانه وجه حسر قطياده كان اما الا يصدق شيء منهما على شيء من افراد الاخر ياخو بيو كلي دبل كلي بيو فرد مصادق ناراضي څه نسبت دی به تباين دی کنه نو توکي دی اما لا يصدق بصادق ناراضي شيء منهما یو شیم په دې دواړو کې یعنی یو کلیم په دې دواړو کې علی شیء په یو فرد باندې من افراد الاخر د بل فرد ما د بل افراد کې په یو فرد مصادق ناراضي او يصدق یا بصادق راضي نو کاول وی فعل الاول فهما متباينان مثال به سوي کل انسان والحجر انسان د حجر په افراد او حجر د انسان په افراد صادق ناراضي وعلى الثاني او کدویم ک صادق راضی نو سه دو صورت دی برو غوري یا به کلیان صادق راضی یا بنا یعنی یو به
یعنی په ټولو به صادق راځي یا نه؟ نو که صادق نه راځي په ټولو نو بیا کوم یو د عموم خصوص من وجهن. وعلى الثاني نو بیا ګوره فإما لا يكون بينهما صدق كلي د دې ویلي دي دوړو منځ کې به صدق کلی وي یا به صدق کلی به وي من جانب څه شو فإما ألا يكون بينهما صدق كلي من جانب اصلا یا به نه وي صدق د کلی د یو جانب نه اصلا هم بالکل به نه وي یو جانب نه هم صدق نه وي نو بیا څوک شو عموم خصوص من وجهن شو. او یا به وي نو که وي دواړو جانبین نه به وي یا به فقط د یو نه وي که د دواړو نه وي تساوي دی یو نه وي نو اوس دا عبارت وي بیا چې وجه حصر و بیا به آسان شي. ګورې وته فإما لا يكون بينهما یا به نه وي د دواړو ترمنځ صدق کلي من جانب اصلا د یو جانب نه به اصلا نه وي بالکل به نه وي او یکون یا به صدق کلي وي فعلى الأول کاول وي چې صدق کلي د یو جانب نه نه وي فهما أعم وأخص من وجه دا أعم وأخص من وجه دي كالحيوان والأبيض. وعلى الثاني وقدوين بي فإما يكون الصدق الكلي نو نبي بصدق كلي چې من الجانبين د دوالو نبوي او من جانب واحد یا بدیو طرف وي فعلى الأول فهما متساويان کاول وي نبي با نسبت د تساوي وي كالإنسان والناطق دا سیده کنه. وعلى الثاني یو کچری دویم وي یعنی د یو جانب نه صدق کلی د بل نه وي فهما اعم واخص مطلقا مثال به سوي كالحيوان والانسان. پوه شولې اوس وجه حصر توکې دی کتاب په تلفظ به آسانه دو کلین بخاری نه وي کم دینه شروع شوی ځکه یا خو به یو د بل په افرادو صادق ناراضي یعنی دیو کې به مفارقت کلی وي یا به نه وي. که مفارقت کلی وي تباین دی او که مفارقت کلی نه وي به خالی نه وي بیا به صدق کلی وي یا به نه وي. که صدق کلی بالکل نه به عموم خصوص من وجهین دی او که صدق کلی و یا به من جانبین وي او یا به من جانبین وي. که من جانبین وي تساوي دی او که من جانبین وي پس څنګه لړن وشو ورسېدی فکر اوس لږ بر وګورئ به دا منبرانه بیان کړي. ما شروع کې ویلیو چې اصل کې د فصل کې درې مرکزی خبرې بیانې کی د دوو کلیانو منځ کې د نسبت بیان د هغو د نقیضینو منځ کې د نسبت بیان او درېم مې څه ویلیو مرجع د کلیانو نو اوس ساته مرجع بیان کوي دا واورئ توجه ده بلې صاحب چې کله د دوو کلیانو منځ کې نسبت د تساوي وي نو د هغې مرجع دوه قضیو ته کېږي او دواړه قضیې موجبې کلیې وي. لکه انسان او ناطق کې نسبت د تساوي دی دوه کلیې دا د دوو مادو نه جوړ وي دواړه مادې چې دي هغه موجبې کلیې وي. کل انسان ناطق یو دا موجبه کلیه ده هر انسان چې دی هر فرد انسان چې دی ناطق دی همدغه شان کل ناطق انسان هر فرد ناطق چې دغه انسان دی نو مرجع څو کلی نشولي او دواړه موجبي کلی مرجع دوه قضیې شولي او دواړه موجبي کلی دي ورسېدلې دي نو وایي فمرجع التساوي الى موجبتين كليتين مرجع د تساوي چې دا د دوه موجبو ته کېږي دواړه به کلی وي لکه کل انسان ناطق وكل ناطق انسان. اوس لږ ور وګورئ بیا پسې مرجع د تباین چې ده هغې هم دوه قضیې دي دواړه کلیې دي خدا ده چې سالبي دي. نو د دوو کلیو په منځ کې چې نسبت د تباین او د هغې مرجع دوه سالبي کلیې دي لکه انسان حجر دا مثال نه دي که نه داسې به شي لا شیء من الانسان بحجر یو فرد په افرادو د انسان کې هم داسې نشته دی چې حجر دی وي او لا شیء من الحجر بانسان یو فرد د حجر په افرادو کې داسې نشته دی چې انسان دی وي. ومرجع التباين او مرجع د تباين چې لا الى سالبتين كليتين نحو لا شيء من الانسان بحجر ولا شيء من الحجر بانسان. ومرجع العموم والخصوص مطلقا. الاكبر وګورئ
مرجع د عموم خصوص مطلق هم دوه قضیې دي، یو موجبه کلیه ده او یو سالبه جزیه ده. یو څه واورئ، کومو دوو کلیانو منځ کې چې نسبت د عموم خصوص مطلق وي د هغې رجعه چې کېږي که نه نو دوو قضیو ته کېږي. توجه جي، یو موجبه کلیه ده، موضوع به پکې اخص وي، محمول به اعم وي، صحیح شو. او یو سالبه جزیه ده، موضوع به پکې عام وي او محمول به پکې اخص وي. یو موجبه کلیه ده، موضوع بره ګوره دغه یو ته تا لپاره به یو موجبه کلیه ده، موضوع به پکې اخصه، محمول به پکې عام. او یو سالبه جزیه ده، موضوع به پکې عام وي، محمول به پکې لکه حدیث یې غوږ کې ده که نه، مثال حیوان او انسان دی که نه، نراشه ولا چې موجبه کلیه وي وه کل انسان حیوان، موجبه کلیه ده که نه، موضوع پکې اخصه ده، انسان اخص دی، حیوان عام دی، هر فرد انسان چې دی حیوان دی. بله سالبه جزیه ده، بعض الحیوان لیس بانسان، بعض حیوان چې دی انسان نه دی، دا اوس سالبه جزیه ده، موضوع پکې عامه ده، بعض الحیوان او انسان اخص دی. ورسېدلی وګورئ. ومرجع العموم والخصوص مطلقا الى موجبة كلية، دیم رجب موجبی کلی تکیگی، موضوعها الاخص، موضوع به داسی موجبه کلیه چې موضوع به اخصوي، ومحمولها الاعم، محمول به اعم وي، وسالبة جزئيا او رجب کیږي سالبه جزئیه ته، موضوعها الاعم ومحمولها الاخص. مثال واور كل انسان حيوان، صحیح شو، موجبه کلیه ده، موضوع پکې اخص ده. وبعض الحيوان ليس بانسان، دا سالبه جزئیه ده، موضوع پکې عام ده. ومرجع العموم والخصوص من وجه، من وی عموم خصوص من وجهين درې ماده غواړي که څه سوچوي وایو کنه، نو درې قضیه غواړي، د دې رجع درې قضیو ته کیږي. کمی کمی یو به موجبه جزئیه وي او دوه به سالبه جزئیه وي، یو او دوه. تاسو مثال واورئ کنه، حیوان او ابيض مثال لیکنه، یو به موجبه جزئیه وي. ګوره بعض الحيوان ابيض، یو یا بعض الابيض حیوان، صحیح ده کنه، او دوه سالبه جزئیه دي. بعض الحيوان ليس بابيض او بعض الابيض ليس بحيوان، خیرم ده کنه. بعض الحيوان ابيض لك بطا، صحیح شو. او بعض الحيوان ليس بابيض لك میخه، او بعض الابيض ليس بحيوان ټوپۍ شو، سپین کتاب شو ته وګورئ. او بعض الحيوان ابيض لك تک سپینه پیغله، تک سپینه پیغله د اجي سپ ته غواړم. دا مشر سړی دی، زه وایم چې د نیت خرابېږي که نه، خو دا زما نم به ترته دم ورسره نیت خرابېږي. ګوره څه دوه ښه شیونه پیدا کړه، یو به ته والې یو به زه والم، ښه پکې ماله راکړه او قاعدې ته واله. او که ته نه پیدا کړې، زه ګورې به مور او لور پیدا کوم، مور یې تا در کوم، لور یې ځان لا. دغه هم ښه دی، دغه هم ښه دی، ځان څه به شاته کېنو را کېنو، شی پیدا که به ښه مزېدار شی، که نه پیرانو ته اډر کومه به پیری پیدا کېږي. تاسو ګورئ، خدای د پیغلو باران وکړیا، کوم ځای دی؟ ومرجع العموم. اما طالبان ته ښځه باز کوي، اکثر پکې انزال هم کېږي. موږ هم داسې یو څوک به په لاره لیدلو، ګیره به راغلې، عمر به یې لږ زیات، موږ بړه کې ویل د دې صاحب په شان بچي و، چې هغه کافر بچي ده به هم شیوالی. څوک به هم چې په لاره لیدلو دقه حساب و. منډې ترلې به م والي په طالبۍ کې، تاسو هم وایي ښې منډې ترلې وایي، سبق ښه مزېدار وی ورسره، اوس منډې ترلې مه وایي. دومره قیسې پیري مریدي دومره ډېره مه کوئ، بیا سړی خپله خدای پاک وروسته ښه کوي. نو پړه کې به مې ویل چې ده ته اوس ګوره، ته به چا څه به لاره کې ښځه ولیده، خو هلکه کې غاړې ته که که نه، بس کار وکړه.
مونږ استاد ویلو کې ویل تاسو ویل مروت ویلو که تاسو به وایي چې بس مار وخت کې به د ښځې خاوند وتې کوي بل کار به نه کوي. وګورئ ومرجع العموم والخصوص من وجه الى موجبة جزئية، یو موجبه جزئیه وسالبتين جزئيتين او دو سالبي جزئي، لکه مثال بعض الحيوان ابيض دا موجبه جزئیه ده، وبعض لك بتا وبعض الحيوان ليس بابيض دا ابيض لك اسم تبذيل صيغه ده غير منصرف ده كالفيل، وبعض الابيض وصف الف لام را وجميع الباب باللام وبالاضافه ينجر بالكسر ليس بحيوان. قوله ونقيضاهما كذلك الاكبر وګورئ جی الګ ور سره ویو چې بیرته سبال اساني متوجه شي. من ویلي دی فصل کې و درې خبرې کیږي دوه وشولې نسبت د دوه عینین منس کې د دوه کلین او د عینین منس کې نسبت بیان وشو او مرجعین بیان شول. اوس راته د نقیدین بیان کوي نو تاسو لږ متوجه شئ. دا یو پکې وایو جی سیب چې کله د دوه کلین منس کې نسبت د تساوی وي نقیدین منس کې به هم نسبت د تساوی وي. دا ویلو کنه مثال څوک دی لکه انسان او ناطق دیو منس کې نسبت د تساوی دی دیو نقیدون رواله لا انسان او لا ناطق هغه کې هم نسبت د تساوی دی. کم ځکه چې لا ناطق التبا لا انسان وي کم ځکه چې لا انسان التبا لا ناطق وي. او دلیل وره دلیل خلف هغه وره منګه داوا وکړه چې کم ځکه لا انسانو التبا څوک وي او کته لا ناطق بالته نه نو به بناطقي نه پیږي کم ځکه چې لا انسانو منګ داوا د التبا لا ناطق وی کته لا ناطق نه مانی د لا ناطق نقیز به مانی ځکه کاغم نه مانی لا ناطق نه مانی او ناطق نه مانی به خو ارتفاع د نقیزین شول دا خو نه کیږي. نو ورځ یو نشبه وی دي صاحب دا کیږي نه تاق وی نه جفت وی دا کیږي. نو چې لا انسان موجود او موږ داوا د الله ناطق به کلا ناطق نه مانی به بڅوک وی صحیح شو راز استا خبره به منما نو به یو ځکه لا انسان هم یو ور سره بڅوک وی ناطق وی چې ناطق ور سره یو ځکه به ناطق وی او ور سره بڅوک وی لا انسان نو مطلب انسان به نه ځکه چې انسان هم یو لا انسان هم به خو اجتماع د نقیزین شولا دا خبره مخ کې بوت لراو په شوی نه مګوره به وته کېدی منګ دا ودار کوم کې چې لا انسان وی التبا لا ناطق وی نو کتل لا ناطق نه منی به با ناطق منی نو مخ کې راځي خشاته نزو نو به بداسي شي چې کوم دې کې لا انسان وی التبا ناطق وی مخ کې راځي نو به بداسي شي چې کوم دې کې ناطق وی التبا انسان نه ځکه لا انسان دی خلم دې کنه چې لا انسان دی نو انسان با نه کته چې انسان بم وی لا انسان بم وی به خو اجتماع د نقیزین د به خو نه صحیح کیږي. نتیجه دا د یو ځای کې با ناطق موجود وی ناطق او انسان به ور سره نه به خود انسان او ناطق منس کې نسبت د تساوی ختم شو. من خو دې کوم ده کې چې انسان ناطق وی التبا انسان وی او دا یو صورت را لې ناطق شته او انسان نشته لا انسان دی دا ولې را دا ټول نقصان دا استاد نه منلو په وجه باندې رال چې ته لا ناطق نه مانی ناطق مانی چې ناطق دی منو لا به ناطق د لا انسان صبرګره کی نو به انسان غیر ناطق راشي نه به خو تساوی ختم شي. حالانکه موږ فرض کړی دا چې دی مینس کې څه نسبت ده تساوی دی دې ته ویل کیږي دلیل او ته وګورئ. ونقيضاهما كذلك نقيضان بم دق شانوي كاك معنى كذلك يعني ان نقيضيت متساويين نقيضون د دو متساويين ايضا متساويان دا به هم څه متساوي وي. اي كل ما صدق عليه هر فرد چې صادق راځي پاغي باندې احد النقيضين د متساوي د یو نقيضين نه صادق راځي نو صدق عليه نقيض الاخر بل نقيض بم په اذ لو صدق زکا لکه مثال کم ده چې لا انسان صادق راځي هلته به څوک هم راځي لا ناطقم. اذ لو صدق احدهما که یو صادق راشي مثال لا انسان صادق راشي بدون الاخر او لا ناطق ور سره را نشي نو به څوک صادق راځي ناطق به صادق راځي کنه نقیز نو وی لا صدق مع عین الاخر به لا انسان صادق راځي سره د عین اخر نه یعنی دا ناطق سره
خیلم دی کنه اګه ته ناطق هم نه منما نو به خو بچ راشي ارتفاع د نقیزین براشي نه لا ناطق منه نو وی نه عین بزکه صادق راضی ضرورت استحاله ارتفاع النقیدین وای زکه به خو ضروري راضی وای نه وای دا خو ضروری ده چې محاله د ارتفاع د نقیزین چې لا ناطق نه نه څوک به وست نه یو لا انسان شو بل څوک شو ناطق شو مخک راځي بسې نو فیصدق صدق برزي عین اخر ناطقه بدون عین الاول بغیر د عین اول نه د انسان نه غیر رااله الکه تو انسان هم دی نو څنګه انسان لا انسان هم دی وی انسان هم دی وی دا کې دی شي به خو اجتماع د نقیزینو دا لنډه دا ناطق رااله او څوک رااله لا انسان نو به صادق راشي عین اخر یعنی ناطقه بدون عین الاول بغیر د عین اول نه د انسان نه غیر تو چې انسان به هم وي وای نه کیږي ضرورت استحاله اجتماع النقیزین وای ځکه دا ضرورتن ضروریه مطلقه ده چې محال دی وي اجتماع د نقیزینو وهذا برفع التساوي وکدا چې دیو منلا چې ناطق ووي او لا انسان به ور سروي مطلب انسان به نوي نبي خو تساوي د عینین من څه شو ختم شو نو دا هو رفع له تساوي بین العینین کی وورکنه مثلا لو صدق الله انسان کلا انسان صادق راشي علی شین په یو فرد معنی زید معنی ولم يصدق عليه الا ناطق او لا ناطق په صادق را نشي نو زید کی بلا انسان وی او لا ناطق بنوي نو څوک بوي فيصدق عليه الناطق بوي نو به ناطق موجود وي او انسان با نوي ځکه لا انسان موجود دی نو بدون الانسان نو هذا خلف نو ناطق چې بغیر د انسان ناراضي دا خو خلاف مفروض کار دی فرض خدا دا چې کوم د ناطق ویل تبا انسان وي پوه نه شي